دې قهر دا قوم ته ځای په ځای ناست وریاض واو نه واو میاش واو نه واو یو کم واو یو زیاته واو پلانی اختر کړو نه چې چا قاسم علي خان جماعت د 300 کالو د حق جماعت دی 300 کال اوسم حکومت د خپل ځان اوشلولو چې سبار اختر نشي ویشلو څنګه بنشي ولی بنکی رؤیت هلال اعلان نه دی کړی خبرګو کې نه د دې رؤیت هلال تپوس خوږي چې د دې کې دي څوک دا پته خو لګوي کا ټول کال حکومت پس بد وایي دشمن می خو چې روجه و اختر راشي نو حکومت هم صاحب د پلار شي حکومت اعلان نه دی کړی حکومت څه قاضي دی مفتی دی اسوټ امیر څه شي رؤیت هلال خزر رؤیت هلال اعلان او به تاسو کې چې چا میاش لیدلی رؤیت هلال ته ور رسیدې شي ها ور رسیدې شي یو تانیدار ته ور رسیدې شي دا کوم خلکو چې میاش لیدلی و د پیشتخریو او د جمرودو او د اورمړو دی رؤیت هلال ته رسیدې شو قاسم علي خان تم په 10 بجې را رسید چې ټانګه او سورلې ورته نه ملاوي ده نو کراچۍ او اسلام آباد ته څنګه رسید او رؤیت هلال والا نو یو کم دو دو کم دو ما وکړو ما نکړو اختر کې راته یو سړی وایي چې ما روزه و دا تاسو څنګه اعلان کړو ملمونګه دا اعلان کړو چې تیرا تنظور سړی ساډه نال جنگ کیته اپړه سو پرتنګ کیته ویلا مل تیرا تندور سڑے ساڑے نال جنگ کیتے اپنا سپرتنگ کیتے خدای دې د سه روزه کا چې کور دې د پلارم ورپسې وران خدای دې د سه روزه کا مال دې څه زور راغی چې روزه دې او یا دې اختر کو نو مال دې څه فائدہ رااله دغه څه بچ ز ژوندم پسینه غشي درمندم ان شاء الله او د قاسم علي خان جماعت کې د مفتی عبدالقیوم زوی داسې کینولې دی چې ان شاء الله د پلار نه زیات دی او د پلار نه تکړه دی 200 علما ناستو گوانو کې اعتکاف والا امراغ امامان ور سرو په طلاق قسم خوړو کوم نقشه چې جوړوله قسم په خدای دی چې پاغه نقشه کې د لس واړو د میم سیم فرق نه لس واړو یو رنگ نقشه جوړول بیا خبره ده چې لږ سوچ وکړئ چرته دې دا قوم د سړی ځامنم شي 2 کسو گواہی وکړه اختر 2 کسو گواہی وکړه روزه شو په دې کې نه جګړې شته نه پرې جنبې شته نه پکې رؤیت هلال شته نه پکې مویت هلال شته هیڅ نشته که په یو مالت کې نیمه مالت کې اختری او نیم کې روزه جایز دي چا روزه میاش لیدلې د اختر کو جایز دي چا نه لیدلې اختر نه کو جایز دي دې کې د جګړو څه خبره دې کې د باسونو څه خبره اور مجلس کې چرته لګېدل اور مجلس 29 او 30 یو 19 اوس وخت سار یو راغې په زمونږ ملياوي چې د دې روزي کفاره به ورکوي تاسو روزه خوړلې بس یو خنا پړی ته مې ورته وشوله پوښوي او زه په منبر نشم ویلې خو بس یو پوره ټمبم مې په استعمال کو ته دې تاسو ګور مولا چې دغه نشته ملدي مولا له سکتلی نه دي مولا کې هم دا خارق شته کنه چې مال ولې رانه زخم مولا يم طلب ولې درځي
د 300 کالو د حق د فیصلو مرکز دی قاسم علي خان، او ان شاء الله خدای به تر قیامت جاری لري چې د دې قوم په دې زړه سنبې نه بس. بیا رؤیت هلال کې وګورئ، وابیان، شیعاګان، بریلیان، دیوبندیان، 4-5 قسمه خلک دی پکې به خمزه چې یو وای چې زه منم ادرې نه مني، ادرې وای مونږه منو دا یوې نه مني. مصیبت دا دی، غم دا دی. ته د یو مزاج سړی ما کېنوه، ته وګوره چې کېږي که نه کېږي.